بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام در رد الالحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي. پرونی درس کې موږ وضاحت کړو چې د الحاد په باره کې د مذهبي تبقیه ذمہواری ده. موږ چې څونه مذهبي جماعتونه دي، مکاتب فکر د مسلمانانو دي، دا زموږ د الحاد دا موضوع ده د ټولو مشترکه، دا زموږ خصم دی او دا زموږ مد مقابل دی. موږ مسلمانانو کې اول بیا چې کله موږ مسلمانان په اسلام کې متفق شو، مولوي صاحبانو بیا بره چې لاړ شو نو بیا که مذهب د یهودیت دی که عیسایت دی که هندومت دی نو هم په دې کې بیا څه شی دي. لکه تاسو به کتلی وي چې دا د عیسایانو پادریان د ملحدینو سره څه کوي، مناظرې ورسره کوي مولوي صاحبانو، ولې هغوی د مذهب نه انکار کوي. نو دا ملحدین دا د ټولو دپاره څه شی دي. مولوي صاحبانو یو خطر دی، مولوي صاحبانو د عقیده باندې څه کوي، اعتراض کوي. مولوي صاحبانو دا باطله ثابتولو کوشش کوي. نو موږ چې مسلمانان یو نو زموږ چې څونه مکاتب فکر دي نو د دې په باره کې د الحاد په باره کې د دې مذهبي طبقې څه ذمہواري ده. اوله ذمہواري موږ دا ذکر کړې وه چې ځانونو کې خپل فضلای کرامو کې جدید علمي استعداد پیدا کول ضروري دي، چې دونه خوب پېژني چې بای دا د اشتراکي نظام باندې څوک دی. نظریه د کیپیټلیزم چا پیش کړی ده، هیومنزم، سوشلیزم، سیکولرزم، لیبرلیزم. دا نظریه څه د دې څه مقاصد دي، د دې څه اعراض دي، د څه هدف دی، څه ټارګټ دی. د دې نه ځان خبرول مولوي صاحبانو اوله ذمہواري دا وه چې جدید علمي استدلال پیدا کول. دا نه ده چې موږ به د سلف و صالحینو کتابونه څه کوو، هغه نه پړاوو. یا لکه غامدي اوس د یورپ نه ډېر سخت متاثره شوی دی او د مستشرقین دا وایي دا درس نظامي وي په یو دا کې لایبرری کې څه کوي سنبال کوي، د دې وخت ختم دی. موږ دا ستا غلطه خبره ده. د درس نظامي دا ترتیب به الحمدلله تر قیامته پورې روان دا څوک نشي ختمولی. د دې په بقا سره د اسلام بقا موجود ده او اسلام الله باقی ساتي. الله وایي زه ساتم او دا به تر قیامته پورې دا څوک نشي ختمولی. مولوي صاحبانو ډېر مستشرقین بم راځي او ډېر د جدید ذهن علما بم پیدا کیږي. خدا زمونږ چې کم زوړ ترتیب دی هغه نه شي چینج کېدی. البته دا نوی ترتیب به موږ زده کوو. د زوړ ترتیب سره زمونږ مقصد سره زمونږ د خبرو چې څوک اعتراض ونه کړي چې هلکه موږ وایو چې د درس نظامي سره سره درس نظامي باندې به ته هم بور لري، هغه زمونږ اصول دي، زمونږ اصل دی هغه، خو دې سره سره به ته د دې جدید اصطلاحاتو نه هم خبرې. مولوي صاحبانو دویمه ذمہواري دا وه چې د جدید مغربي فکر او فلسفې نه د دې څه افکار دي د دې نه ځان خبرول پکار دي. دریمه ذمہواري دا وه چې دایانه سوچ او فکر سره ځان مزین کول پکار دي. مولوي صاحبانو څلورم موږ دا ویلی وه چې په فروعي مسایلو کې به حتی الامکان څه ځان نه مصروفوو. که ضرورت راغی نو بیا به هغه هم زمونږ ضرورت دی. ولې موږ مسلمانان یو، موږ چې څومره مکاتب فکر دي، موږ چې څومره موږ اعمال کوو نو دې لپاره موږ سره څه شی دی، زمونږ عقاید، زمونږ دې باره کې دلایل مولوي صاحبانو موږ سره په پروف سره ثابت دي. پنځمه ذمہواري دا وه چې د شریعت په حدودو کې په اسانوالی پکار دی. شپږمه ذمہواري دا پکار وه مولوي صاحبانو نرم انداز سره بحث پکار دی. دغه شانته کې اومه ذمہواري دا وه چې په کالجونو کې مذهبي علما کرام دا طبقه پیدا کول دا د وخت بې انتهایي ضرورت دی. ځکه الحاد چې خورېږم د دې تعلیمي ټولې تعلیمي ادارې نه یاد او بعضې تعلیمي ادارې د هغوی د الحاد دپاره باقاعده کار کوي. نو د دې کې چې کله علما کرام موجود وي نو بیا دوی داسې په تیزۍ سره الحاد نشي خورولی او د مسلمانانو د بچو ذهنونه نشي خرابولی. مولوي صاحبانو دا یو تحقیق شوی دی چې دا الحاد په کوم عمر کې دا کېږي، کم عمر کې دا انسان د الحاد په لاره باندې ځي. دا د 14-15 کالو نه واله تر د 25 کالو پورې دا زمانه ده، دا 10 کاله. دې 10 کاله زمانه کې دا انسان څه کېږي، د ذهن دونه نه وي چې هغه دا د عقیده قبوله کړي. نو دا چې چا ورته څه ویلې بس هغه پکې کښېني. لکه ما ډېر دهریان داسې لیدلي دي چې هغه دهریان شوي دي، خو چې کله هغه بیا سوچ کړی، فکر یې کړی، واپس هغه څه شی دی، هغه وایي چې دا خود به خوده کېدی نه شي چې دا د دې کائنات انتظام کوونکی دی نه او دا د خود به خوده چلېږي. مولوي صاحبانو که دوی نظریه د ارتقا پیش کوي، مولوي صاحبانو نظریه د ارتقا نظریه ده که نه، نو دوی اوس دومره جاهلان دي چې دوی نه اوس عقیده دوی ثابتوي. ارتقا دا ساینسي مفروضه ده، ساینسي مفروضي بدلیږي را بدلیږي. اوس د ګریویټي نظریه ده د کشش ثقل لږ وخت پس به دا ختمه شي. یو وخت کې دې نظریه وه چې ماده قدیم ده، ماده ازل نه را روانه ده. ګوره نن سبا وخت کې چې کوم علما کرام دا موضوع نه وي، ساینس نه ډېر سخت دباو شي
او ساينس کې دا لیکلو د ساينس نو ساينس خو څه شی دی ساينس خو نه خپل لري او لاس لري انسان تجربه کړی ده بل انسان به تجربه وکړي هغه ورته ناکامه کی بل به تجربه وکړي بوله ناکامه کی بل به تجربه د دې خود سره لیکن د عقیده دا نه ناکامیږي او نه مولوي صاحبانو څه شی ده دا نظریه نه ده دا عقیده ده دا اټل دا مطلب دا چې دا تیوري نه ده نو مولوي صاحبانو که د ارتقا دا نظریه ده نو د دې دپاره دوی سره ثبوت نشته صرف نظریه پیش کړو دې عقیده خو نه ثابتېږي په دې خبرو تاسو الحمدلله پوه مولوي صاحبانو نو دغه شان ده کې په دې کالجونو کې علما کرام دا پیدا کول دغه شان ده کې مولوي صاحبانو دا لس دغه موږ ذکر کړی مولوي صاحبانو ذمہواري نن راځو موږ وایو چې موږ به نوی نسل نوجوان نسل به د الحاد نه موږ څنګه بچ کوو د دې په باره کې انشاءالله زموږ نن درس دی مولوي صاحبانو دا لس وضاحتونه موږ کړي دي عبارت شروع کا د نوجوان نسل تربیت به څنګه کوو چې هغوی د الحاد نه محفوظ شي نو د ټولو مسلمانانو ذمہواري دا د ټولو مسلمانانو ذمہواري ده که هر مکتب فکر سره تعلق ساتي دا د هر مسلمان چې چا کلمه ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا ټول زموږ مسلمانان بچي دي د دې به څه کوو موږ چې خپل حق پوره کړي کوم ځوانان چې د الحاد کار شوي دي د دې واپس کول که مشکل دي خو د نوي نسل کوم چې سکولونو او کالجونو کې سبق وایي دوی بچ کول ضروري دي چې دوی د دې کار نه بچ مولوي صاحبانو دوی کې کله چې یو انسان دهري شي په ده کې وایرس نه نوځي دا وایي چې زه صرف عقلمند یم د خپل عقل په بنیاد فیصلې کوم بیا دلته دا نور موږ ټول جاهلان ښکارو لکه په دې ما سره دلیل سره د کراچۍ دارالعلوم د 5مې درجې او طالب ما ورسره خبرې هم کړې موږ په سوشل میډیا هغه شیر کړی مې هغه طالب سره د هغه ورور تللی او بار ملک ته هغه به دهري شوی او هغه میډیکل کې چې واپس راغی دا ورور ته طالب ته د 5مې درجې او دی ځان سره دهري کو چې بیا ورسره ما خبرې کولې چې دې پورې مې راورسو چې زه ټیک ده خدای خوشته دی دا خود به خود نه کېږي چې ډاکن خبرې شروع کړم د طالب د 5مې درجې طالب نو وایي دا زه د چا خدای ومنم زه بګوان ومنم زه ګاډ ومنم او زه اهرمن ومنم او زه یزدان ومنم او که زه ستاسو خدای ومنم که زه د یهودیانو ومنم او زه د عیسایانو زه 3 خدایانو ومنم زه د چا خدای ومنم نو ما ورته ویل خدای یو دی احد دی صمد دی لم یلد ولم یولد په هغه مې ورته بیا خو بیا خو هغه نه مني په ذهن کې نو مولوي صاحبانو کم خلک چې د الحاد نه څه شوي دي متاثره شوي دي که هغه نه راځي نو دا نور چې کم دې طرف ته روان دي د خو مخنیوي وکړو که نه دله خو لکه زه په خپله موږ د ګروپونو کې په وټساپ ګروپونو موږ سره داسې خلک دي چې هغه یاره مخکې به زموږ ذهنونو کې بالکل داسې وو شکوک او شبهات به چې اوس دا درسونه ورو الحمدلله هغه عقیده هم برابره شوه دوی دونه ډاډه شي مولوي صاحبانو چې په خدای باندې به داسې اعتراض کوي چې ولا زمونږ باندې هغه ویښته ودرېږي غونې هم ځګ شي او دا داسې ورو ولې دوی ته ذهنونو کې دا اچولي چې الله نشته دی مذهب نشته دی داسې خلکو ځان نه جوړ کړي دي مذهب په باره کې دوی نظریه معلومه ده که نه کارلر مارکس او دا نور څه وایي چې مذهب څه شی دی ماحول نه پیدا شوی دی جاګیردارو پیدا کړی دی پادریانو پیدا کړی د خپل سرمایه تحفظ کې کیپیټالیزم پیدا کړی څه وایي کارلر مارکس څه وایي دا کیپیټالیزم سرمایه پیدا کړی سرمایهدار د سرمایه حفاظت د مذهب په ذریعہ کېږي په دې پوهېږئ که نه پوهېږي دا بار ویو اول وضاحت دا دی چې نوی مولوي صاحبانو د ماشوم دیني تربیت کول پکار دي مثال پلار چې په خپله مسجد ته ځي نو ماشوم دې هم د ځان سره بوځي او کور دې ورته هم دیني تعلیم یا مولوي صاحبانو د اول زمونږ بنیاد د پلار او د مور د هغې دا مدرسه ده کور څه شی دی د کور اثر کېږي او واقع تاسو ته معلومه ده که نه هغه ټیچر تپوس کړی ماشومانانو نه کمیس و تپوس یې کړی چې استاد چې تپوس کړی په سکول کې چې ماشوم نه وایي ته به څه جوړېږي ابه یو زه به دا جوړېږم زه به دا بل ته وایي ته به څه جوړېږي زه به صحابي جوړېږم صحابي به جوړېږم حالانکه د ماشوم ذهن صحابي پته ورته نه شي صحابي څه ته وایي خو د ذهن کې چې کله د والدین نه ورله تپوس وکړو او ورته ویل موږ د فضایل اعمال تعلیم کوو نو ته چې څه تعلیم کې هغه شانته کې به څه کېږي ستا په بچو باندې او چې ته خپله بچو ته دیني تربیت ورکوې هېڅکله لکه زما زوی دی الحمدلله زه ورته اوس نه ذهني تربیت ورکوم نو چې زه ذهني طور یو بچی اسلام طرف ته تیاروم دغه وخت نه زه د څه کوم د ذهني تربیت کوم اټومیټیکلی هېڅکله دا نه شي دهري کېدی او چې بیا دهري کېږي بیا به د پیسو د وجې ستا بچی دهري کېږي دا خو بچا سره علاج نشته چې مفاد دپاره خپل څه وکړي خپل آخرت خراب کړي دنیا والی مولوي صاحبانو نو اول تربیت دا دی چې د پلار په خپله باندې جومات ته ځي بچی ځان سره بوزه مولوي صاحبانو په خپله باندې دغه شانته کې شب جمعې له ځي شب اتوار له ځي دغه شانته کې خانقاګانو له ځي زمونږ د تصوف چې کوم متبع سنت مشران دي دې له ځي نو ځان سره خپل ماشومانان هم بوزه خو دومره ماشومانان نه چې هغه صحیح دا ماحول مولوي صاحبانو دغه نه شي برداشت کولی دویم وضاحت د ګران او قیمتي فیس والا سکول او مکتب هم اکثر د دې په حوالې سره کار خراب کړی د سکول انتخاب د یا مولوي صاحبانو دویم وضاحت دا دی چې د سکول انتخاب ډېر ضروري دی ما خپله باندې زمونږ هلته یو ملګري وغه ویل یاره دا سکول کې موږ ټول انګریزي او بس
زوی به سلام هم په انګریزي کې کوي او هر څه په انګریزي کې ډوډۍ هم په انګریزي کې غواړي نو ما د دې څه مطلب مالې څه پیدا وشوه نه دنه زما زوی نه اول مسلمان جوړ کړه ما ته انګریزي به په خپله باندې زده کړي انګریزي څه دونه ضروري نه ده نو رښتیا وایه ته چې کله د یو چا د یو قوم نقل کې هغه اثر به در کې راځي اوس چې ته د انګریزانو نقل کې د انګریزانو اثر به در کې راځي نه موږ له پکار دي چې د سکول په موږ نه یو چې انګریزي د وخت ضرورت دی نن سبا وخت کې هر یو ژبه زده کول دا د وخت ضرورت دی چې تا ته انګریزي یاد دی تا ته فارسي یاد دی تا ته اردو پښتو ټولې ژبې له یاد دي تا ته فرانسوي جرمني ته به څه کې د دین مبلغ به جوړېدلی شي او ته به هر چا له په هغه ژبه کې زه اوس په خپل ژبه پښتو کې زه اوس ما فی الضمیر وضاحت ډېر په اسانه تاسو ته کولی شم خو که زه اردو ته یا انګلیش ته لاړم نو زه نشم کولی زما په خبره زړه کې خو زه تاسو نشم پوهولی پې نو هغه دپاره ژبه ضروري ده خو دا ضروري نه چې څه وکړي مولوي صاحبانو د هغه عقیده خرابه کړي نو دا ګران او قیمتي پیسونو والا اکثر دا خلک مولوي صاحبانو دا کارونه کوي ولې د هغوی چې کوم پروفیسران دي د هغوی چې کوم استادان دي مولوي صاحبانو هغوی هلته تعلیمونه کړي هلته راغلي وي نو چې راغلي وي اټومیټکلي د هغوی ذهن کې به دا کیني او بس به خپل عقیده به پرې پخوي دریم وضاحت علماء کرامو مجلس ته بچي بوتل ضروري دي کوم چې د لسو کالو په عمر کې ځکه د علماو سره تعلق لري د کفر او الحاد نه بچ مولوي صاحبانو د علماء کرامو مجلسونو کې شرکت کول دا ضروري دی عالمان دي روحنايي په دې دنیا عالمان دي د تمام جهان پیشوا که څوک لاره غواړي الله او هم رسول ته عالمان دي د دې لارې رهنما ځي که نه دې ته به ځي وایي په مجلس د عالمانو به سردر شي که څوکاڼې وي یا لوټه د صحرا عالمان دي په مثال و جاهلان دي په مثال د مردگان عالمان دي په مثال د مسیحا نو ګوره علماء کرامو مجلس کې ډېر خیر خورېږي مولوي صاحبانو خپل بچي علماء کرامو مجلس ته بوتلل پکار دي څلورم بچو ته ضروري دینی مسایل ښودل دومره چې هغوی پرې 40 غنټې ژوند تېروي شاباس په هغه اسلامي تعلیم بس یا مولوي صاحبانو تاسو په خپلو بچو ته دومره تعلیم ښوئ د سکولونو کې چې ورته کوم تعلیم اسلامي تعلیم ښودل په هغې بسوالی مه کوئ دله هغه بنیادي څه وکئ مولوي صاحبانو عقاید دوی ته ښودل پکار دي مولوي صاحبانو څنګه چې موږ د دنیا د تعلیم فکر وي مولوي صاحبانو موږ کوو که نه د دنیا تعلیم په باره کې چې هلکه و تاسو نه نمبر واغستې بل اوس یو هلک پیل شوی دی هغه دا کې نمبر کمې راغلی خودکشي وکړه راغلی وي خودکشي وکړله وجه څه وه ذهني طور پلار مور دونه دباوي په ده باندې چې و ته به دا کې او ته به دا کې او ته به دا کې ور هغه بیا نه هلکه دنیاوي تعلیم دی دین تعلیم دی ته څه وشه مولوي صاحبانو ته خفه شه چې دین باره کې فکرمند شه د ورځې مونځ کړی او که نه دی کړی او چې کله ګوره د بچو دنیاوي تعلیم ته ته فکرمند دی او دیني ته نه فکرمند کېږي بیا به دا پته ډس کوي لکه شیخ صاحب دا واقع ما په خپله اورېدلی و یو ډاکټر ما ته راغی تاسو ته هم دا ویلی و که نه چې زوی را باندې ډزې وکړه خدای دې بچ کړم څه وظیفه وښیه په وظیفې نه کېږي لاړ شه د دیني تربیت وکړه چې ته دیني تربیت د ده نه کوې په وظیفو باندې چې کېدلی موږ به ټول بینکونه خالي کړي وي او که نه ټولې به مدرسې ته راوړي وروره ټول د مدرسې زموږ مدرسې به نه وې قرضدارې موږ د طالبانو د کانې پیرې دپاره قرض کوو که نه داسې په وظیفو باندې کېدلی موږ به د ټول بینکونو نه دا راوړي په مدرسو به هم تقسیم کړي مولوي صاحبانو نو مولوي صاحبانو دا عبارت وي او د اسلام بسوالی اسلامي تعلیم بسوالی تعلیم بسوالی نه دی پکار کوم چې ورته سکول کې ښودل کېږي څنګه چې موږ ورته دنیاوي تعلیم دپاره فکرمند یو همداسې دیني تعلیم دپاره فکرمند کېدل پکار دي پوه شوئ مولوي صاحبانو پنځم وضاحت د سوشل میډیا نه د بچو ساتل پکار دي ځکه اکثر پیجونه الحاد خوروي ځکه دوی سره خو د شریعت په باره کې دومره علم نه وي نو هغوی د مغالطو نه اکثر متاثره شي او په سوشل میډیا باندې ملحدین کوشش کوي د مسلمانانو مولوي صاحبانو دا ډېر اهم دی خپل بچي د سوشل میډیا نه محفوظ ساتل ځکه په دې کې نن سبا تا زمونږ چې څومره په فروعي مسلو کې موږ مناظرې کوو خو هغوی هم کښېني موږ هم مخامخ کښېنو یو بل سره دعوا جواب دعوا او دلایل بیانو دا خلک مخامخ نه راځي چې دا تا ته مخامخ کښېني دوی کې دونه غیرت نشته دی چې دوی خپل نوم تا ته وښیي موږ دوی سره چې مناظرې کوو موږ ورته دا زما حواله زه د خپل لوکیشن هم درلیږم زما دا نوم دی که ته دونه نرې ته وایس میسیج دی تا سره دا وکړي صرف به پوسټ پکوي ولی الحمدلله دا زمونږ د حقانیت نښه ده چې الحمدلله هغه د ډنکې کې چوټ باندې موږ څه کوو خپله خبره د کوتک په زور باندې خپله خبره موږ بیانو د ډنکې کې چوټ باندې په پښتو هم دا معنا شي که نه د ډنډې په زور سره الحمدلله موږ څه کوو خپله عقیده بیانولی شو الحمدلله په سوشل میډیا باندې یو کار ځکوي دا خلک سری مولوي صاحبانو پیجونو باندې څه کوي نو کله چې یو مسلمان بچی دا پیجونه څه کوي کولاو کې ورور هغه اعتراضات کړي وي نو بیا به څه شي دا به دې نه متاثر کېږي پنځم وضاحت دا و چې بچي د سوشل میډیا نه محفوظ ساتل شپږمه ذمهواري
خپل بچي د داسې دوستان نه بچ کول پکار دي کوم چې بېدینه وي د غلطې عقیدې والا مولوي صاحبانو د غلطو عقیدو والا سره خپل بچي پرې غوستل نه دي پکار. د اولادو د هر مسلمان دا ذمواري ده چې د زوی چې کله دا ځوانېږي او دا ځوان شي د پکار ده چې دا د چا سره ناسته پاسته کوي. دا د اسلام دمه دا ذمواري ایښې د مولوي صاحبانو. وضاحت په نوي نسل کې د الله رسول محبت پیدا کول ضروري دي. موږ د داسې مجلس انتظام کول پکار دي چې دینی مجلس په کور کې قایم کول پکار دي چې ماشومانو ته پته ولګي چې الله او رسول سره محبت پیدا شي. د فضایلو تعلیم عام کول پکار دي. مولوي صاحبانو نوي نسل کې به د الله او د الله د محبت مینه موږ پیدا کوو. الله رب العزت زمونږ خالق دی، زمونږ مالک دی، زمونږ رازق دی. د هر څه الله پیدا کړي دي. د الله په وجود باندې دا ټول کائنات د الله وجود باندې گواہی کوي. مولوي صاحبانو د الله دا نوم د الله په وجود باندې گواہی کوي. مولوي صاحبانو دا زما د وجود دا جسم دا ویښته دا د الله په وجود باندې گواہی کوي. مولوي صاحبانو زما د ژبې کې دا د خبرو کولو دا توفیق دا الله یې ښی دی. دا خو ماده ده په خاوره ده. د ملحدینو دا نظریه ده چې په دې خاوره او په دې انسان د خاورې په ډیري کې او په انسان کې هېڅ فرق نشته. پرون ما یو مناظره اورېدله د ارتقا په باره کې، نو هغه ارتقا نظریه والا وایي ستا خو نظریه ده چې دا د خاورې نه پیدا شوی، نو خاورې نه خو دا ارتقا نظریه ښه ده. نو موږ ویو دا جاهله ته په دې څه پوهېږي. دې خاورې کې دا خصوصیت چا پیدا کړی چې د دې خاورې نه داسې یو ښایسته شکل جوړ کړی دی. څوک د خاورو شي یو ګل پیدا کولی پیدا کړی دی، د خاورو ګلستان دی. ته خو پیدا که د خاورو نه یو ګل که نه. د ارتقا دی څنګه ارتقا خود به خوده څنګه کېږي؟ عجیبه خبره د ارتقا وشوله. ارتقا اتومیټیکلی دا د کم قانون پابند نه وي. نو چې د کم قانون ارتقا د کم قانون پابند نه ده، نو په ده کې دا پابندي څنګه راله؟ زما د ګوتو دا فنګر پرنټ څنګه ستاسو نه جدا شوي؟ خو پابندي پکې شته دی که نه؟ وروسته یو ذهن موجود دی چې الله موجود دی چې زما د فنګر پرنټو او د دنیا د اته اربه خلکو د فنګر پرنټ یو بل نه جدا کړي دي. زما ته چې کوم دغه راکړی دی، ما ته چې کوم سوچ او فکر راکړی دی، ما له چې کوم ذهن راکړی دا ستاسو نه مختلف دی. د هر یو انسان سوچ او فکر د بل نه څه شی دی؟ مختلف. دا د کوم ځای نه راله؟ په دې ماده کې دا خصوصیت چا ایښي دي؟ په ماده کې، په خاوره کې او په دې ماده کې چې ته وایې چې انسان دی، انسان هم ماده ده او خاوره هم ماده ده. دا انسان خیر او شر تمیز کولی شي که نه شي کولی؟ په دې خاوره کې د خیر او شر تمیز شته؟ که ته وایې چې دا انسان د ارتقا په وجه د بنماس نه جوړ شوی دی، د جیمز بي د تره زامن دي. لکه دا یوال نو حراري دا خپل کتاب کې و چې 15 لکه کاله مخکې زمونږ نیا پیدا شول. اول زمونږ نیا پیدا شوله، دا د بنزینه پیدا شوله، بیا هغه نه وروسته موږ انسانان پیدا شول. ما دا خو تا یو نظریه پیش کړې ده ظالمه. زمونږ نیا چې وه حوا علیه السلام وه، موږ د هغه اولاد یو. تاسو د دې شادوګانو بچی یاستئ. زمونږ سره تا ته د اول انسان ډېټ هېڅ معلومات نشته. اول انسان په کومه ژبه خبرې کړي دي؟ دوی ته پته شته دی اول انسان چې پیدا شوی دا څونه عمر کې پیدا شوی، څونه عمر کې مړ شوی، دا چې پیدا شوی د څونه بچي وو. د سره ډیټا شته ارتقا والا سره موږ سره څه دي؟ موږ سره پروف سره ډیټا موجود ده. د آدم علیه السلام نه واله تر اوسه پورې موږ درته څه شی نسب نامې درته ثابتولی شو. موږ د آدم بچي وو، زموږ د ژوند مقصد معلوم دی. د ارتقا نظریه چې خپله قبوله کړله بیا به ستا د ژوند مقصد نه معلوم. دا ارتقا نظریه چې قبوله شوې ده مولوي صاحبانو د دې وجې قبوله شوه چې دوی وایي چې بس موږ د خدای نه انکار وکړو. په دې باندې موږ مخکې درسونو کې مکمل وضاحتونه کړي دي. کله چې مذهب خود ساخته و په یورپ کې، مذهب خود ساخته و، بیا هم د تخلیق قایل و، خو چې کله دوی وایي چې موږ به څنګه مکمل دهریان شو، نو نظریه د ارتقا چې کله ډارون پیش کړل نو بس دوی وایي چې بھائی موږ د سره د خدای وجود نه انکار کوو، خدای ضرورت وي نعوذ بالله نشته. د زمونږ دا ټول جسم د خدای په وجود باندې مولوي صاحبانو دا کوي، دلالت کوي. نو د الله او د الله د رسول سره مینه پیدا کول پکار دي. د دې لپټاپ مقصد معلوم دی، د دې بیگ مقصد معلوم دی، د دې هر څه مقصد معلوم دی. نو زما د جسم مقصد نشته، زما په جسم کې آزادي د دې مقصد معلوم دی، زما د لاس مقصد معلوم دی، زما د ګوتو د فنګر پرنټ مقصد معلوم دی چې زما شناخت به کېږي. نو زما د ټولې ډانچې مقصد به نه وي. وفي انفسکم افلا تبصرون. الله وی دې ځان ته خو دې وګوره. نو چې دا دوره منګه پیدا کړیو، بھائی منګه پیدا کړیو. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله وی ما خپل عبادت لپاره پیدا کړی. بولې سبحانو الذي خلق الموت والحیات، ژوند او مرګ مې چې پیدا کړی سره لپاره ليبلوکم ايکم احسن عملا، چې تاسو کې نیک عمل څوک کوي. او الله رب العزت څه وایي بیا به راځي چې څه دې خوښه ویې کوه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. څه چې کفر کې او کده کې لار وهدیناه النجدین، دواړه لارې مې له ښودلې دي. نو بیا به څه جزاء بما کانوا یعملون، فیصلې به په جزا باندې څه چې عمل دې کړی په دې بدله، یا بدله جنت ملاویږي او یا بد څه وي
جهنم ملاوي دا الله موجود دی جنت هم موجود دی او جهنم هم او چې کله ته دا فلسفه وې نو ته بس شي عقلی طور بس شي عقلی طور باندې مولوی زبانو علا وجه البصیرت باندې په خدای باندې ایمان زیاتیږي او جنت شوق باندې پیدا کیږي او د هغه زیاده میو ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون نزلا من غفور رحیم البته بس خواهشات دي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړ کنه عادت العباد الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا على خطر قلب بشر دا سيزونه ذهن کې دمنه تیر شوی فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين د سترګو اخواله هم پرې سوی ګیله کوي مسلمانانو دا جاسوس تاسو ته چې ما کارګزاري بیان کړه دا وایي زه د مسلمانانو علماو باندې مال ډېر وایي دغه راځي زړه مې په خپشي وایي صرف د هورونه تاویږي اخوانه زي جدیدیت د دنیا سوچ نه کوي چې دنیا سره به موږ څنګه ځان چلو صرف د هورونه تاویږي دا د په دې کتاب کې لیکلي نو یوازې هوري نه دي مولوی صاحبانو دنیا کې دا دینم رسول دي مستشرقین له جوابات ورکول يهوديان له جوابات ورکول دا جدید فتنون ځان خبرول پکار دي فکر فلسفه مغربي فکر فلسفه دین هم ځان خبرول پکار دي د هورو دغه نه بسکو اخو دی موږ د پاره خدای تیاری کړی دي جنت ته بزو خدا مسلمانان به هورو ته تیارو کنه مولوی صاحبانو ځان د پاره موږ خوري خو نور د پاره جهنم خو دا خوند پکار مولوی صاحبانو نو خبر را کوم دي ته لاړه د الله او د رسول مینه پیدا کول پکار اتم وضاحت مولوی صاحبانو جنوي تحریکونه بچي او اولاد بچو یا مولوی صاحبانو دانوي چې سونه تحریکونه راوتی والله ډېر خنمونه دي او والله دا د اسلام د ختمولو پسې راوتلي دا مستشرقینو راوستلي دي نوي چې سونه ډلې ټپلې راوځي نمونه نه لمه څومره چې تحریکونه راوځي که په هر نوم وي نو بیا څه شی دی مولوی صاحبانو بل کال ما یو متل کړی نو بیا راپسې خلکو کمنټونه کول ما لکه موږ بعض یو متول مشهور نو موږ څه وکړو نو اوس موږ څه کوو گزاره کوو خو نوي تحریکونه چې څونه راوځي مولوی صاحبانو دنه مولوی صاحبانو هغه خپل څه شي دي بچي بچ کول پکار دي نوې تحریکونه که هر شکل کې راوځي داغه به ډېره ښایسته تا ته به نظریه پیش کړي چې دا خو والله واقعي زما د قوم مفاد د پاره دا لګي داغه به څه شي د نور د پاره به کار کوي لسم وضاحت نهم وضاحت نسل د خپل اسلامي تاریخ نه خبر کول پکار دي او حیات صحابه او سیرت النبی صلی الله مولوی صاحبانو نهم وضاحت دا دی چې نوې نسل د اسلامي تاریخ نه خبر کوي تاسو مولیان است خپل تاریخ مطالعه کوي بیا څه کوي خپل مسلمانان د دنه خبرول پکار دي حیات الصحابه سیرت النبی د دې کتابونو مطالعه مولوی صاحبانو پکار د نن سبا وخت چې کله انسان د یا دعوت او تبلیغ سره تعلق ساتي یا د تصوف سره نو څه کیږي اس کله دانش دا کېدل مولوی صاحبانو لسم وضاحت الله تعالی ته مناجات کول پکار دي چې الله تعالی موږ ته زموږ اولاد ته ایمان نصیب کړي دعا کول ضروری دي ځکه د والدینو دعا قبلي یا مولوی صاحبانو دا ډیره ضروری ده چې الله ته دعا وکړو یا الله شکر دې پنځه اتاره به خلق دی الله شکر دې چې زری پکې مسلمان پیدا کړم زما د غختلو نه علاوه زما د غختلو نه بغیر تاسو د موحدینو په کور کې پیدا کړم یا الله شکر دې چې زه د هندوانو کې پیدا کړم ما هغه مخ ورځو کې هغه یو بچو ته مل زوی ته کنه ما شکر دې بچا چې هندوان نه یو والله اوس به مې د غوا لاندې کې نه ولې د غوا په امتیازو به مې لمبولې او تا به خوشاله دلې او زه به خوشاله دلې چې سوی من برکت اصلې سوټي به تام خوړلې او موږ به خوړلې چې والله برکت اصلې یقینا درته دوی سوټو باندې لامبي په سوټو باندې دوی دسي برکت اصلې لکه ته چې د کاکا صاحب دربار ته لاړ جو ته مال غس دوی دسي خوشاليږي ورته تبرک دا نور مذهبونه چې سونه دي شکر دې چې په فطري مذهب کې پیدا کړی وره ولا درته کې نن وایم ګوره پاک مذهب څومره ښایسته مذهب دی زمنګ دا خصوصیت ده دا عیسایان دا یهودیان دا سیکان دا هندوان دی چې ونه لامبي هفته کې دوی نه بوی خېږي زمنګ مسلمانانو کې د میاشم څوک نه لامبي دوه کاله د نه لامبي د نه بوی نه خېږي دا د حقانیت دلیل دی مولوی صاحبانو شکر دی چې په فطرت کې پیدا کړو فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله چې په فطرت کې مولوی صاحبانو پیدا کړو دا زمون خوش نصیبی ده او الله نه سوالم پکار دی ځکه اخره زمانہ ده نوې تحریکونه راوتی دي مستشرقین دي علماء پیدا کړی دي دوی بدل د څه حدیث بیانوي چې حدیث مبارک دی چې نه تاسو اوریدلی نو هم نه کو اوریدلی امام مسلم رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی کنه یصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا مؤمن بسار به مؤمن او ماخام بسوي دا کافر بوي هغه وخت دی الله زمونږ د ایمان حفاظت وکړي او الله دې ایمان ور دلته اعمال کول ضروري من کو کنه او دا عمل ځان سره وړل قبر ته دا ډیر سخت دي مونږ زبانو الله دې موږ سره سکی قبر سره دا برابر کی چې موږ سره قبر تم د لاړ شي نو الله دا نو لسم مزاحدار چې الله ته مناجات کول پکار دي الله تعالی دې موږ ته زمونږ اولاد ته ایمان
نصیب کړي او دغه شانته کې دا ضرور ده چې د والدینو دعا سره کې ملسبانو قبلېږي. سبا به دا وضاحت کو چې جدید مغربي فکر فلسفه څومره خطرناک ده دا غي به وضاحت کو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.